ډیرو محترم مسلمانانو، نن یوې خاصې وظیفې سره ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. وظیفه ډیره انتهایی اسانه ده چې ما تاسو یې شپه ورځ کوو. دې وظیفې سره به الله جل شانه ستاسو حاجتونه پوره کړي او ستاسو تمام حاجات او مسایل به ورسره الله جل شانه ختم کړي. مسلمانانو، وظیفه د لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین وظیفه د مسلمانانو چې د حضرت یونس علیه السلام دعا ده او الله جل شانه خپل کلام کې نازله کړې ده. د دې په وجه باندې الله جل شانه غټې فتنې او غټې مسئلې الله جل شانه د انسانانو حل کوي، ختموي. لہذا دا وظیفه تاسو د خپل حاجاتو د فاره او د خپل مسلو د فاره ان شاء الله وکي. په یو ورځ کې به الله جل شانه تاسو حاجات په ګارانټۍ سره پوره کوي ان شاء الله، چې د الله جل شانه خوښ شي. اولی به نه خوښیږي مسلمانانو چې حضرت یونس علیه السلام دا دعا ویله، نو الله جل شانه هغه د یو داسې څیز نه راویستلو مسلمانانو چې د دریو تیارو نه الله جل شانه هغه ته نجات ورکو. الله جل شانه سلامت د مئی د خېټې نه، د مئی د خېټې د تیارې نه، بیا د معدې د تیارې نه، د اوبو توره تیاره، مسلمانانو د شپې تیارو، په دریو څلورو تیارو کې الله جل شانه هغه ته نجات ورکو او رب العالمین هغه د مئی د خېټې نه صحیح سلامت راویستلو. زمونږ مسله دومره غټه بنی ان شاء الله، د اوبو د سمندر د مسلې نه به غټه نه، د مئی د خېټې او د معدې د مسلې نه به زمونږ غټه مسله نه مسلمانانو ان شاء الله، چې د دې په مقابله کې زما او ستاسو مسلې ډېرې وړې دي، ډېرې کوچنۍ دي، الله جل شانه به ختموي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترم او عزتمند مسلمانانو، په دین مینو زه شروع په نوم د الله کوم چې ډېر زیات رحیم ذات دی او ډېر زیات هغه قدرتونو والا ذات دی. مسلمانانو، په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات درود شریف چې هغه زما ستاسو پیغمبر دی. مسلمانانو محترمو، څنګه چې ما په دې دغه کې لیکلي چې په ګارانټۍ سره به ستاسو حاجت الله جل شانه پوره کوي او په یو ورځ کې به پوره کوي. دا ګارانټي مې ورسره ځکه لیکلي مسلمانانو چې دا وظیفه موږ په یقین سره یو کو، نو ورځ خو لا ډېره ده ان شاء الله چې د منټونو په حساب سره الله تعالی زما استاد حاجت پوره کوي. الله جل شانه ته اس ګرانه ده. الله جل شانه چې کله فرمایي کن فیکون، دا دوه لفظونه یو بل سره میلاو شوي نه، چې هغه وجود هغه سیسته وجود میلاو شوي، هغه قایم شوی مسلمانانو. او بل خبره دا ده چې زما استاد مسله هم ډېرې غټې مسلې به نه وي، د چا به د رشتې مسله وي، د چا به د کاروبار مسله وي، د چا به د واده د خادای مسله وي، د چا به د جنگ جګړو مسلې وي، د چا به د رزق د بندشونو مسلې وي، یا د نکاحګانو د محبتونو د مسلې به وي. نو دا د حضرت یونس علیه السلام چې کومه مسله وه او کومه هغه د الله تعالی امتحان په هغه باندې، نو مسلمانانو هغه د دریو تیارو یعنی د څلورو تیارو مسله وه. کله چې یونس علیه السلام هغه مئی خېټې ته دننه شو، الله جل شانه په حکم سره مئی تیر کو ژوندې، نو هغه چې دی نو هغه یو خو د اوبو تیاره وه او سمندر تاسو ته پته چې څومره ګهری څومره جوړي. بله چې د مسلمانانو د مئی د خېټې تیاره، د هغه د معدې تیاره، او بیا چې توره شپه م راشي، نو دا څومره خطرناکه مسله ده، څومره غټه پریشاني د مسلمانانو. الله تعالی د مسلمانانو د داسې مسلونو او داسې امتحاناتو نه په امن کې. مسلمانانو نن چې کومه دا وظیفه ده ان شاء الله زه د دې دوه طریقې زه تاسو ته ښیم. یو طریقه چې ده دا به زر فیرې صرف وایي، ستاسو چې کومه مسله وي نه ختمیږي، تاسو یې پریشانه حل کړي یئ، تاسو یې بېهوده کړي یئ، تاسو ته ټینشن دی، غم دی، نو یو خو به د هغې دپاره دا تاسو زر وارې کوئ. بله چې دا وعلیکم سلام، بله چې دا زر وارې به دا انشاءالله تاسو دا وکئ. او خو دې نه مخکې به 2 رکعته صلات حاجت مونځ تاسو کوئ. صلات حاجت مونځ طریقه به تاسو ته معلومه وي چې 2 رکعته نیت په وتړئ، 2 رکعته نفل نیت کومه صلات حاجت مونځو په دې حاضر وخت. خو په کم وخت کې به یې کوئ، نو د ماسخوتن مونځ نه پس چې کوم وخت دی دا ډېر زیات بهتره دی. په دې وجه باندې بهتره دی مسلمانانو چې دغه وخت کې چې دی مسلمانانو یو خو شور شعرب نه او ماشومان هم او د وی زنانه هم
کارونه مارونه ختم کړي نو ماسوتن مونږ نه پس په 2 رکعاته صلات حاجت مونږ وکړي. صلات حاجت مونږ چې دی وکړو نیت په څنګه کې نو نیت طریقه به تاسو له درځي. د هغې نه پس به چې 2 رکعاته صلات حاجت دی وکړو بیا به 11 پیرې چې درود ابراهیمي وي هغه درود شریف چې کومه مونږ په مانځه کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا به پورا 11 کرته وي 11 کرته دی بیا به زر فیری لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا قشان وي وي حتی صحیح طریقې سره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا به زر فیری خولي طریقې سره وي خولي انداز سره چې زر پیری پورا شو ان شاء الله. نو د هغې نه پس چې دی مسلمانانو 11 کرته بیا درود ابراهیمي ووایي کوم چې موږ مانځه کې وایو درود ابراهیمي 11 کرته چې دا مو وي د هغې نه پس به د خپل ځان د خپل حاجت دپاره دعا وغواړئ چې مالک الله ما ستا د کلام دا وظیفه وکړه او یونس علیه السلام ته مالک الله ته عزت ورکړو هغه د اوبو د مۍ د خېټې نه ویستل الله زما دا مسله هم ختمه کړي انشاءالله. ګوره یقین به الله تعالی په ذات باندې کوو. دویمه طریقه چې د مسلمانانو دویمه طریقه دا ده چې دا وظیفه به تاسو مسلسل 140 پیرې کوئ. نه 140 ورځې به مسلسل کوئ 140 ورځې او روزانه به 314 کرته وایي او 11 پیرې به ته مخکې درود ابراهیمي وایي مسلسل 140 ورځې به کوئ مخکې وروسته 11 پیرې درود شریف مخکې وروسته او په اوداسه کې به کوئ خبرې به پکې قطعا د چا سره نه کوئ او 314 مرتبه به کوئ انشاءالله چې دا 140 ورځې به پوره شوي ني چې هغه رب کم رب چې د تمامو کائناتو خالق دی هغه رب چې د هغه زمونږ مشکل کشا دی حاجت روا دی هغه رب به انشاءالله زمونږ حاجت پوره کوي. ګوره د رب نه به نه امیده کېږو نه ښه زمونږ او ستاسو رب چې کم دی مسلمانانو هغه چې کوم انسان ته نه امید شو د هغه حاجت په نه پوره کیږي بلکې موږ به د دې سره ګناهونه پرېږدو دی وظایفو سره کوم ګناهونه چې موږ نه کیږي او زمونږ رب په خپه کیږي او زمونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقو خلاف هغه کار وي هغه کارونه پرېږدئ. 15 وخته مونږ شوره کوي مسلمانانو د لږې زندګۍ د حاجتونو موږ دونه پریشانه کړي نو د آخرت چې کومه زندګي ده د هغې سره به څه کوو مسلمانانو چې هغه نه ختمېدونکې ده هغه د ګناهونو په وجه به الله جل شانه هغه زندگی زما او ستاسو بیا ورې هغه تنګی لنډه به هغه بیا د ګناهونو په وجه باندې به جهنمي الله مکه الله ټول مسلمانانو ساتلی کی. او دا وظیفه هم د ماسوتن د مونږ نفس کوي مسلمانانو او روزانه د خپل وس مطابق 10 روپۍ 20 روپۍ صدقه ورکوي چې الله زما د حاجت د پوره کېدو لپاره الله د 10 روپۍ ستا د خاطر او ستا د نوم نه قربانوم الله دغه مې وس دی دا ورکوم الله انشاءالله. مسلمانانو تاسو یقین او توجه سره دا وظیفه وکړئ الله جل شانه به سره ستاسو مسلې ختمه کړي. تاسو ته دعاګانې کوم الله تعالی ستاسو مسافر له روغ صحت ورکړي او الله جل شانه دې ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. تاسو ته دعاګانې هم کوم د الله تعالی د رضا لپاره جزاک الله خیره.